مسافر به د کوم ځای مطابق فطرانه ورکوي. سرسایه به هغه کس چې هغه یا د خپل ملک نه په بهر ملک کې اوسیږي یا په خپل ملک کې دی خو د خپل کلي نه لکه د پېښور نه په بل ځای کې اوسیږي، نو آیا دی به د کوم ځای د حساب مطابق فطرانه سرسایه دا په ده باندې لازم ده، دا به د کوم ځای د حساب مطابق ورکوي. یوه مسله. دویمه مسله صرف خپله به ورکوي که نه د بچو او د کور والا چې کومه سرسایه ده نو هغه هم په ده باندې ده، که نه صرف خپله ده پې. دوه مسلې. دریمه مسله دا شوله چې هلته به یې ورکوي او که نه وطن ته یې هم رالیږلی شي. ټیک شوله چې په کوم ځای کې اوسیږي نو آیا هلته به فقیرانو مسکینانو له ورکوي، دا لازمي ده، او که نه خپل وطن ته یې هم رالیږلی شي. ټیک شوله. دریمه مسله د صدقې فطر نصاب څه دی. ټیک شوه. په چا باندې صدقې فطر چې کوم دی نو دا ورکول واجب دي او په چا باندې نه دي، دا به هم تاسو ته بیان شي. دغه شان د زکات او صدقې فطر په نصاب کې فرق شته دی، هغه فرق څه دی دا به هم بیان شي. پنځم نمبر که یو سړی نقد نه ورکوي او دی وایي چې زه غله ورکوم، نو بیا د غنمو څه حساب راځي او د وربشو او د کشمش او د کجورو څه حساب راځي. زما محترم ورونو د دې ډیرو مسلو تپوس پکې مسافرو کړی دی او دا ډیرې مسلې داسې دي چې د ټولو دپاره ضروري دي. نن به بخښنه غواړم که دا کلیپ معمولي شان اوږد شي، خو دې کې به ستاسو فایده وي او کوم سړی چې په ځان بوج راولي چې دا کلیپ خو اوږد دی او زه یې نه اورم، نو هغه به د دې مسلو نه محرومه پاتې شي، نه به په خپله څه زده کړي نه به بل ته ورسوي او په یو مسله کې خبر نه وي نو الټه به په ګناه کې راشي یا به ځان له تکلیف ورکړي. شاید تاسو دا کلیپ واورئ، په دې کې ډېرې خبرې ستاسو د فایدې دي، کیدای شي په ګټه کې تاسو راشئ، د یو خبرې نه تاسو خبر نه یې، نو لحاظه دا مسله ده. اول خبره دا ده چې مسافر به د کوم ځای مطابق فطرانه ورکوي. نو ګوره مسافر چې په کوم ځای کې اوسیږي، زه به تاسو له مثال صرف دا درکم. یو کس د پېښور دی یا په خپل وطن کې مسافر دی، مثلا دی په پنډۍ کې اوسیږي، په اسلام آباد کې اوسیږي، په کراچۍ کې دی، په سند کې دی، په بلوچستان کې دی، نو د هغه ځای مطابق چې کومه د سرسایه اعلان شوی، د فطرانې اعلان شوی، د هغه ځای مطابق به دا څه ورکوي، دا به فطرانه ورکوي. دا مسله ځان سره یاد ساتئ. که په بهر ملکونو کې دی او که په خپل ملک کې دی خو د خپل وطن نه جدا دی، په بل صوبه کې یا په بل ځای کې اوسیږي، نو د هغه ځای چې کوم حساب دی د هغې مطابق به دا فطرانه ورکوي. دویمه مسله څه وه، صرف خپله به ورکوي که نه د بچو هغه به هم ورکوي. ټیک شوله. او دا ده چې هلته یې ورکول لازم دي که نه وطن ته یې هم رالیږلی شي. نو ګوره دا یاد ساته چې خپله سرسایه، خپله فطرانه او د نابالغه بچو، خپله فطرانه او د نابالغه بچو هغه به دی ورکوي. ټیک شوله. کم بالغ بچی دی یا بیبي ده یا د ده سره مور او پلار دی یا رونه چې خرچې په ده ده، نو هغې دی د خپل وطن حساب ولګوي، هغوی به د خپل کلي د حساب مطابق سرسایه ورکړي. خو دا مسافر چې کم دی نو دی خپله او د نابالغه بچو، په دې کې ګوره ډېر مسافر تپوس کوي چې نابالغه بچو هغه پته ورته نه وي، نو خپله او د نابالغه بچو دا چې کومه ده نو دا به دا مسافر چې کم دی دا په ده باندې لازم دي چې دا به د هغه ځای د حساب مطابق دی به ورکوي. اوس دا مسله پکې وه چې هلته ورکول فقیرانو مسکینانو ته دا لازم دي که نه وطن ته یې رالیږلی شي، نو که هلته فقراو مساکین یې هلته هم ورکولی شي، او که نه هلته یا وي خو مطلب دی نشي وررسېدی یا څه مسله وي نو یا شته دی خو هلته یې نه ورکوي، نو وطن ته هم رالیږلی شي چې هغه حساب ولګوي او وطن ته یې ولیږي، ورته وایي چې یاره دا فقراو مسکینانو له ورکوي یا په رشته دارو کې غریبانان دي هغوی له ورکوي، نو ګوره هغوی ته هم رالیږلی شي. دا مسله شوله جي. درېیمه خبره دا وکړه چې صدقې فطر نصاب څه دی جي. دا ضروري مسله ده چې صدقې فطر په چا باندې لازم ده او په چا باندې نه ده. ټیک شوله. او نو دې کې دا اوس د دې جواب دا دی جي چې صدقې فطر په هغه کس باندې لازم ده چې ګوره د سره 52 تولې چاندي وي، چاندي یا د 52 تولې چاندي قیمت دی د سره. ټیک شوله. ریټ به معلوم کی چاندي توله په 100 ده، بیا به ضرب ورکي چې څونه د مارکیټ ریټو هغه به معلوم کی، یا د ده سره 7.5 تولې سونه ده. ټیک شوله که نه. یا د دکان دی یا د پلاټ دی یا د تجارت نور مال دی چې د ګټې دپاره د اخیستی دی، د هغې حساب به دی ولګوي، یا د ضرورت نه زیاتي سامان دی. ټیک شوله که نه. د هغې حساب به دی ولګوي که 52 تولې چاندۍ ته قیمت رسېدو، نو په ده باندې صدقې فطر څه ده، دا واجب ده.
په د باندې صدقه فطر صدا دا په د باندې لازم ده او کنه دغه ته قیمت نه رسیدو نو بیا په باندې واجب نه ده ټیک شولا به د په هغه کې ناراضي چې صدقه فطر ورکی کس 52 تولی چاندی ته قیمت رسیدو خو په د باندې قرض دومره وو چې قرض یې کله من پکو نو د واپس الټه غریب جوړیږي او د باندې قرض دومره دی چې د هغه نصاب چې کم دی نو هغه د هغې سره کمیږي چې ته من پکې نو بیا په د باندې صدقه فطر دا نشته دی خو دلته کو د مال تجارت ریټ لګاو کنه د کم تجارت مال اغستې یا د پلاټ اغستې دی هغه د حسابي ور سره یا د دکان دی یا د مطلب هر څه چې دی کاروبار دی نو دی به قیمت فروخت ریټ لګي قیمت فروخت به لګي قیمت خرید به نه لګي ښه په کمی چې اغستې هغه به نه لګي دا مسله په زکات کې د چې زکات د تجارت د مال نو باسي نو قیمت خرید به نه لګي قیمت فروخت به لګي چې په کمی باندې ته خرڅې ټیک شو هغه ټیم کې چې مارکیټ کې کم ریټ ته نو اقا ریټ به لګي دا مسله شو سلورم نمبر د زکات او د صدقه فطر په نصاب کې فرق نو ګوره دا او پیجنې ښه زکات نه دی زکات کې چې تاسو سره کم مالی پاغي باندې کال تیرېدل شرط دی چې کال په تیر شینو پتا باندې زکات سکیږي هغه در باندې لازمیږي او بلدار چې په زکات کې مالی نامی سمانه ده بړنه والا مال چې کم سیوا کیږي زیاتیږي لکه نقدی دي نقدم سیوا کیږي ټیک شوله سونا چاندی ده دا سیوا کیږي د تجارت سامان صحیح شو لکنه چې تجارت ته پاره دغه کړي دغه تم مالی نامی وای زکاغي قیمت هم سیوا کیږي او کمیږي ټیک شولا نو دا مالی نامی شو نو ګوره زکات کې چې کم دی زکات کې دغه شرطو چې یاره مال د سړی کال په تیر شنو پتا باندې زکات څه شو لازم شو خو صدقه فطر کې ګوره دا نشته دی صدقه فطر کې که تاسو سره ضرورت نه زیاتی سامان دی کړه تجارت د پاره نم دی خو په کور کې تاسو سره د ضرورت نه زیاتی سامان دی ټیک شولا او داغي قیمت 52 تولی چاندی تر رسیدو دې ته قیمت رسیدو یا نور نقد دې مور سره جمع کړي سب پیسې دې د سره نور یا تجارت سامان دې وغیرہ غد مور سره جمع کو 52 تولی چاندی ته قیمت رسیدو نو ګوره په پتا باندې صدقه فطر صدا هغه پتا باندې واجب ده دا مسله ده او په دې کې کال تیرېدلم نشته که د اختر په ورځ تاسو سره مال راغې د اختر نمخ کې غریب وي دا چې څنګه د اختر ورځ وشو نو تاسو سره مال راغې نو چې مال راغې د 52 تولی چاندی سره قیمت اغي عمرو د اغي برابرو یا د اغي نصیبو نو پتا باندې ګوره صدقه فطر صدا هغه پتا باندې را لږی اوس که یو سړی وای چې زی نقدو کې نه ورکوما ټیک شولا دا به زه په دغه کې ورکما چې کم اشیاء دي غله دغه کې به ورکما نو هغه به سونه راځي نو ګوره که د غنمو د حساب نه ورکي نو 2.5 کیلو غنم چې کم دي نو دا یو کس سرسایه ده په کم 2 کیلو احتیاطاً 2 کیلو دا که د غنمو نه وباسي وسړوي ما سره غله ډیره ده زه به د غنمو نه وباسم نو د غنمو نه دغه حساب وکي او کنه د وربشو نه یا د کشمش نه یا د کجورو نه ورکي نو به پیکس د یو کس سرسایه چې کوم ده نو دغه به 3.5 کیلو که وربشه ده که کشمش دي که کجوره ده نو 3.5 کیلو به د یو کس کم دی د سو لګي دی به سرسایه ولګي دا به 3.5 کیلو او کنه د نقدو کې ورکي نو دغه قیمت به معلوم کی اق قیمت چې په کم وطن کې او په کم ځای کې دی اوسېږي نو دا هغه ځای مطابق خپل او د خپل نابالغ بچو دا به حساب کې لکه وسړی د پېښور خوسيږي په سعودي کې ټیک شول نو دا غځي مطابق به حسابي اوسېږي په یورپ کې نو دا هغه ځای مطابق په ډالرو کې به حسابي دغه شان په بل ملک کې اوسېږي یا د پېښور خوسيږي په کراچي کې د هغه ځای د غنمو د ریټ مطابق به ورکي ټیک شو لکنه نو دا ګوره دا ډېری اهمه مسلې دي زما محترم ورونو په دې معنی ګوره ما چرته ډېر کم کلیپونه وکړه تکړه خلک شته زمنګ نه من خو طالب علمانی علماء په خبري کړي خو داسې تفصیلی کلیپ په ما اون کتو نو لہذا دا ډېری ضروری خبرې دي خا یو سړی غریب دی د نصاب خاون نه دی ما درتل چې نصاب څومره دی 52 تولی چاندی یا دی قیمت د سره نشته په دې معاشره کې موږ ډېر خلکو کته چې غریبانان دي او غیم سرسیا ورکې نو لکه تسل سرسیا ورکې نن سبا دونه مشکل وخت دی د بچو د پاره د ځان قرضداري کړي قرضونه په د باندې پوری او د بیم را لګي سرسیا ورکې نو ته په ځان ظلم مکوه پتا باندې سرسیا لازم نه د واجب نه نو ته به سل سرسیا ورکې کته د مال خاوند او مالدار نو صدقه فطر چیرې د مالدار خبي به ورکیم د سیکس ل چې هغه غریبي فقيري مور او پلار ته نشي ورکولې نیو نیکته نشي ورکولې بچو ته نو وسوته کړوسو ته دوی ته نشي ورکولې رونو خويندو ته وغیرہ نو څومره رشتہ دار دي چې غریبانانی نو اغي ته ورکولې شي خا بهر د مسافر خبره ده بهر مسافر دی خو هغه غریب دی پاغه
باندې د دنیا قرضونه دي دا هغه غریب دی نو چې غریب دی نو هغه باندې به صدقې فطر نشته دی که په وطن کې د هغه سره مال ډیر دی او دی مالک دی او مالدار دی ټیک شول او چې قرض تیمن پکې بیم د سره دونه مال پاتې کیږي چې 52 تولې چاندې ته قیمت رسی نو بیم ګوره په د باندې صدقې فطر شته دی خو نه که مسافر د وطن نم غریب دی او په بهر ملک اوسېږي التم غریبي دی یا په قرضونه دي یا قرضونه نشته خو دومره سرمایه نشته چې 52 تولې چاندې ته نو بیا نه په د باندې صدقې فطر شته نه په بچو باندې شته یا نه په ښځه باندې شته که ښځه مالدار او هغه بېله خبره د سونې خاوند د سونه د هغې په مهر کې رسېدلې ده او هغه د هغې وس کېږي او قرض پرې نشته نو هغه خو بیا په هغې باندې صدقې فطر بیله په هغې باندې واجب د صرف خپله به ورکي خو که نه دی غریب دی نو بیا د ده په نابالغه بچو چې کوم دي په هغې باندې هم نشته دی او په ده باندې هم نشته نو بیا خامخا دا زور نه دي لګول پکار چې یاره زه دې خامخا څه وکړم صدقې فطر دې ورکم محترمو ملګرو شاید چې څه خبرې زما نه پاتې شوي خو د انسان ذهن دا کمزوری دی ټولې خبرې په یو ځل نه راځي د نورو به بیا تاسو تپوس وکړئ انشاءالله په مسنجر باندې تپوس کولی شئ زه به نمبر په نمبر تاسو له د هغې جوابونه درکم الله دې وکړي چې تاسو په دې خبرو باندې پوه شوي او ستاسو به نیکي دا وي چې په خپل هم دا خبرې زده کوئ واورئ او نورو ملګرو سره هم شیر کوئ که څوک موبایل نه ګوري په خپلو مجالسو کې د ملګرو سره شیر کوئ او که څوک موبایل ګوري نو په موبایل به وګوري چې څومره شیر کولی شي ګروپونو ته ولئ مسافر ملګري اکثر تپوس کوي او ما ته نور هم ډېر کلیپونه نمبروار پراته ما ځان سره چې کوم دی لیکلي کلیپونه نمبروار ما ته چې کوم دی د نور کلیپونه هم پاتې خو دا مسله ما لازمه وګڼله ضروري مې وګڼله چې یاره مسافر د دې ډېر تپوس کوي نو چې هغوی په دې خبره باندې پوه شي چېرته هم چې الله مو خوشحاله ساته وصلی الله علی النبي